سهارنپوری سے فرمایي کنه المهند علی المفند کې چې د قاسم نانوتی چې په عقایدو کومه تشریح کړل د دنه وړاندې دا چا نه ده کړي خو کمعقلو ته به څه په ذهن کې راشي کمعقلو ته زه به یو څو مثاله پیش کړم ما ترکنا فهو صدقه ابو بکر چې کومه خبره فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها ته وکړه سوال لسو کال وړاندې فاطمه ته په ذهن کې رااله چې د پیغمبر وراثت په مال کې نه جوړیږي لیکن د 14مې صدۍ شیعه ته دا په ذهن کې رانله د 14مې صدۍ شین یا عین ته دا په ذهن کې رانله شرارتي شین شرارتي شین شیعه دا بیل وس د دغه حدیث نه قاسم نانوتی زما مراد داو قاسم نانوتی رحمت الله علیه یو مسئله کړل مرګ په نبی باندې مرضی مرګ په امتی باندې مرضی د نبی مرګ جدا دی د امتی مرګ جدا دی ما ترکنا فهو صدقه پیغمبر چې سمال پرید یا په امت کې د صدقې په تور تقسیمول شي روایت د ابوبکر دی او عقیده قاسم نانوتی سے داسې ثابتای چې نبی علیه په امتی په مرګ کې او د نبی په مرګ کې فرق دی یو قبض روح دی یو حبس روح دی یعنی یو د جسم نه روح اوزي یو د جسم په تمام اعضاء نو روح را روان شي او په ځل کې بنديږي د امتی د جسم نه روح بهر ته وزي د نبی د جسم نه روح بهر ته نه وزي بلکې د جسم د تمام اعضاء نو روح را بند کړي شي په ځل کې د تمام جسم نه روح اوزي خو بهر ته نه وزي بلکې د نبی په ځل کې دنه نه قاسم نانوتی فرمایي وای د دغه روایت د واجنه دغه علم چې دی هغه دریاب ادر چا ذهن کې ناراضي شیخ امینم پیو پیر اعتراض کړو چې راته درس بخاری اورولې شي قاسم د شیخ رحم الله حقانی سے خبره نو دام وسمولا دی دا مسمولاد استاد ان کی ناراضی استاد سرسری علم دی او دا صرف الله جل جلاله متکلم اسلام مولانا محمد الیاس ګمن سے په سمجھ کې راوستي دي او هغه د خپل شاګردانو ذهن ته دا وراچیل چې د قاسم نانوتی علم د دې درجه او یو دوه مليان نورم زمونږ د خیبر پختونخوا هغه مناظره وا نو دوانو دغه خبره کوله چې د نبی نه روح وتل دی او د قاسم نانوتی تفرد دی یعنی واضحوالی دی په دې مسئله کې د هغې خپله جدا رای دا نور څوک ورسره متفق نه دي ته ورسره مه متفق کېږه موږ ورسره متفق یو موږ ته په سمجھ کې راغله دواړه مناظرین یک مماتی دوسرا حیاتی دونوں کا مناظرہ تھا دونوں نے یہ بات تسلیم کیا تھا ٹھیک ہے د تاسو اوس هم کتی شي ښه چیلنج بازي په مناظره کې دننه ده ما خبره عرض کوله قاسم نانوتی سے فرمائی د نبی امتی په مرګ کې فرق دی د نبی د جسم نه روح بهر ته نه وځي او د امتی د جسم نه روح بهر ته وځي یو قبض روح دی روح قبض کیږي او حبس روح دی روح را بنديږي په جسم کې د نبی د جسم نه روح را روان شي او په ځل کې را بنديږي د امتی د جسم نه روح بهر ته وځي قاسم نانوتی سے دا فرمائی وای د نبی د جسم نه اگر که روح راغله لیکن په ځل کې دنه نه دی دویمه حواله پیغمبر فرمای ان الله جعل الحق على لسان عمر الله د عمر په زبان حق جاری کړل ملهم الهام ورته کېدو رسول الله چې کله پروتو په چارپایا ابوبکر سوي چا چې د محمد عبادت کاو چا چې د الله عبادت کوا به وسم کوي محمد مصطفی د دنیا نه تللی د ابوبکر په ذهن کې د روح هغه معنی وا چې روح د جسم نه بار ته وځي داغه نظر د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر په پورا جسم او د عمر نظر د پیغمبر په ځله باندې هغه ویل کچا ویل چې محمد وفات شوی سر تی کټ کو ځکه اگر که د پیغمبر د تمام جسم نه روح وتل لیکن په ځله کې بند دی ځله کې وسم روح شته بهر ته نه وځي اچھا ما د قارس کا چې عمر هم ټیک وای ابوبکر هم ټیک وای
ابو بکر د جسم نه د روح وتل یو معنا اغستی، عمر بل اغستی، او حدیثو کې دوانه ذکر دي. حدیث راواړوي بخاری شریف کې، مشکات شریف کې دوانه راغلي، قبض روح هم راغلي، حبس روح هم راغلي. نو قاسم نانوتی سے فرمای ما ترکنا فهو صدقه. نبی علیہ السلام فرمایلیو پیغمبر چې کم مال پریدي په امت کې صدقه ده. او صدقه کلی چې سړی ژوندی، چې انسان ژوندی نه دی نو صدقې څنګه کیږي؟ لہذا اگر چې د ټول جسم نه روح وتل لیکن زړه کې را باندې پزله کې را باندې دی وجه نه صدقه علی چې کله متصدق ژوندی زندگی نو د نبی د ټول جسم نه روح وتل لیکن پزله کې د نن را باندې. او بیا حضرت سهارنپوری په المهند علی المفند کې د دې آسان مثال ورکړل. حضرت فرمایي چې دیوا پیټرول لاوړی مثال په تور باندې داسې به ته یو مثال مخکې درکم د ګومن سي. تاسو ګورئ پیټرول دی یو طرف ته، د پیټرولو کې دننه حرارت پروتي، پیټرولو کې دننه حرارت پروتي. که تاسو یې فریج کې دننه کېدئ او بیا هم لږ شان اور بلیږي، د فریج دا پیټرول ورته تاسو ورواړوئ بالکل یخ شوي، بیا هم دا اور لمبه کوي، ځکه د پیټرولو په طبیعت کې حرارت دی. او دویم طرف ته تاسو اوبه ښه ډېرې ګرمې کړلي، اوبه هم ډېرې زیاتې ګرمې کړلي، لیکن په ګرم ډېر شی اور باندې ګرمې اوبه ورواړولې، ګرمې کړي اوبه او اور به مړ کوي. د اوبو صفت دی برودت، برود یخوالی ختمول اور لره. د پیټرولو په طبیعت کې حرارت دی، که څومره هم ته یخ کې خو هغه بیا هم اور کوي. بیا بل مثال واورئ، مسله به ته سمجھ کې راشي. تاسو په ډیوې د پاسه پیاله کې خوده، دیوه بلیږي، دیوه به پیژنئ، دیا ورته اردو کې دیا جل رہا ہے. نو بظاهر هغه اور چې دی ښکاري نو، لیکن بیا هم بلیږي، اور ښکاري نو خو بیا هم بلیږي. دغه شان د نبی په سینه کې روح یي، اگر چې ښکاري نو بلیږي. د پاسه پې ډیوه پرته پیاله پرته ده په دې ډیوه باندې. نو د نبی په جسم کې روح چې دی هغه همیشه همیشه دی، اگر که د تمامو اعضاو نه راوته په زړه کې رابند شوی. دی وجه نه ابوبکر فرمایل چې نبی چې کم مال پریدي کان له صدقه، دا مال په امت کې صدقه ده. ان معاشر الانبیاء لا نورث